هغه وحدانیات دی، هغه اصول دي، هغه پاره الله رب العزت هادیان را واستول. هغه یا پیغمبرانو شکل کې و یا هغه نه بعد امامانو شکل کې و. هر هدی هر پیغمبر څخه کله راغلو خپل امت ته الله رب العزت یوه معجزه هم ویر کړله. و ایمو اخیری زمانی کوم پیغمبر دی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. صلی علی دا هغه معجزه چې دی هغه معجزه قرآن دی. قرآن معجزه دی مو پیغمبر هر نبی ته خپل معجزه کوم اخی زمانی په مطابق حضرت عیسی علیه السلام ته معجزات څه ورکول الله رب العزت. چونکه د عیسی علیه السلام دور کې طب زیات و میډیکل هر دریام هر پنځم کاس به طبیب وو، حکیم وو، ډاکټر وو، جړی بوټیونه به علاجونه جوړ کړي وو، هغه علاج به کولو. اندې شان سره موسی علیه السلام دور کې د جادو دور وو. اوس موسی علیه السلام ته الله رب العزت معجزه کوي، داسې معجزه ورکړه چې ماخي زمانه په مطابق وا. د حضرت رسول اکرم زمانه کې شعر و شاعری زمانہ وا. هر یو کا شاعر و حتی سلانه یو کانفرنس بکیدلو میلا بلګیدله هغې میلې کې ټولو نه بهترین ټاپ شاعر چې کوم یې د هغه ناظم یې خانې کعبې باندې لګولو. چې هغه سبعه معلقات عربۍ کې دي اوه داسې نظمونه وه چې هغه ټایم یې کعبې باندې ولګېدل. چونکه شعر زمانه وه دې وجې نه اوس الله رب العزت کومه معجزه چې قرآن شکل کې پیغمبر ته ورکوي هغه شعر و شاعري شکل کې راغلله. ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. ټوله شعري شکل کې ان اعطیناک الکوثر سوره څخه له کعبې باندې ولګېده. هغه سبع معلقات څه ته او عظیم شاعرانو چې عمر القیس ورکې نوره وه هغوی هغه شعرونه او نظمونه ځمکې باندې پرېوتل. ایدي توړ راونه واتو. حتی قرآن ته چیلنج کوي. قرآن دی که تاسو کوای شئ خو یوه سوره راوړئ، که نه شئ کوئ یوه آیا ایدي په مقابلې کې راوړه. اینسټاین غونته کسان انجینیران ساینسدانان غوټ غوټ کسان ووتل چې هغوی میاشتو ته ورسېدل، مریخ ته ورسېدل. نیپچون چې هغه 4.5 ارب کیلومتر مو ته نور یاد دی هغه ته هغوی رسوي وشوله، خو لیکن قرآن یوه آیا یې پیش نه کړله. د قرآن یوې آیې مقابل کې آیا نه راوړله. و رسول اکرم دا قرآن ما و تاسو منځه پرېښلی دی لکه څنګه اهل بیت پرېښلی دي اندیشان سره برابر قرآن پرېښلی دی. څنګه چې تاسو شیعه اهل بیتو نه منه ونیولي پکار دی اندیشان سره د قرآن لمنه انسان پکار دی ونیسي. ویلي قیامت ورځې باندې قرآن آیا دی. رسول اکرم قیامت ورځې باندې شکایت کوي کوم کاس چې قرآن تلاوت نه کوي، قرآن لمنه یې پرېښله، قرآن یې عمل نه کوي، قیامت ورځې باندې قرآن دی یی. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قیامت ورځې باندې رسول یی څه یا خدایا یا ربی ان قومی خدایا دا اما قوم دا شیعه دا مسلمانان دغه قرآن محجور پرېښللو. محجور مطلب متروک ترک یې کړلو، عمل ور باندې نه کوي. قرآن عظمت صرف د یو دوه روایت هم ختموم خبرې څه اصول کافي کې د روایت امام صادق علیه السلام دی دا خصوصا بچیو پاره دغه بچیانو پاره او بچیو پاره دا روایت چونکه دوی قرآن تلاوت دلته کوي د کوي د قرآن شپږم امام دی چې من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن کوم کس قرآن تلاوت وکړو هغه جوان و جوانه حالانکه قرآن تلاوت کوي اختلط القرآن بلحمه و دمه دا قرآن دا هغه وینه و غوښې کې مخلوط کی. اصول کافی دی دا کوم کس قرآن تلاوت کوي قرآن دا هغه غوښې وینه کې مخلوط کیږي مکس کیږي مکمل. وجعله الله عز وجل مع السفرة الكرام البررة. الله رب العزت قیامت ورځې باندې هغه عظیم کوم مهمانان دي هغه سره په دغه قرآن تلاوت کوونکي هم ایبت دسترخوان باندې کینوي.
ومخکې دی وکان القرآن حجیزا عنه یوم القیامه کوم کاسو قرآن تلاوت وکړو وکان القرآن حجیزا عنه یوم القیامه قیامت ورځې باندې به دا قرآن هغه نه مانع جوړیږي که چیرې یو انسان جهنم طرف ته ځي یا سزا ورته میلویږي قرآن په منځ کې ودرېږي دفاع به کوي قرآن به دفاع کوي چې نه دی اما خیال ساتلی دی اما لحاظ ساتلی دی دنیا کې تلاوت کړی دی لحاظ اما وجې نه دغه پرېږده وغاكوي يقول يا ربي إن كل عامل قد أصاب أجر عمله خدايا هاريو انسان تكون عملي كده يا تو اجر کو چوت روزا ستلی دے خدایا تو اجر کو قرآن بھی قیامت ری باندې چوت المج کړه دے خدایا تو اجر ور کو خدایا چو حج کړه دے تو اجر ور کو د ایمو قرآن تلاوت چو کړه یا تو اجر نو ور کو هغه ته خو اجر نه ورکو هغه ته بچا اجر کوي ای الله رب العزت یی ته فبلغ به اکرم عطایاک قال الله رب العزت اس دی واقعی فرشتو تی فیکسوه الله العزیز الجبار حلیتین من حلل الجنه الله رب العزت دغه مشمان دغه یوخیان دی چې هغه قرآن تلاوت کوي دغه باندې قیامت ورځ باندې دوا د نور تجونه هغه سر باندې کیږي دوا تجونه کیږي او ويوز على رأسه تاج الكرامه د کرامات د رحم د شفقت تاجر باندې کیږي اوس خدای وتی چې آیت نازل ولی وتی د نه بیا وتی ایت فیقول القرآن یا ربي قد كنت ارغب له فيه مما اكثر خدایا دین زیاد زغاړم مقصد چوره ایتا ازاد کوم بچای یا تاسو مثلا جوانان چوک ویلی قرآن تلاوت کی چوره عظمت د قیامت ورځ باندې خدای تی چنا نور دین زیاده اغنا بعد ایت فیعطى الامن بیمینه والخلد بیساره الله رب العزت امن امان جهنم نورنا دا ایو طرف ته خي طرف ته کی چې واخه دا امن و تیر کړلو والخلد عن يساره جنات کې ابد الاباد زندگی چپی سر طریقې چې واخه دا مت ته دایات کو ارتوا سندونه ور کوي اغنا بعد ایت ز تور ذکر لنو روایت دیکھو پری مخللو اندیشان سر رسول اکرم سلمان یا سلمان علیک بقراءة القرآن او سلمان هر میشد برای قرآن تلاوت کوي فإن قراءته کفارة للذنوب چونکه دو قرآن تلاوت کولا انسان گناهانی معاف کوي ورور سورۃ قرآن تلاوت کوي ایوا آیات تلاوت کوي دوی آیات تلاوت کوي یورو کو تلاوت کوي اندور ایتاسی ور سره گناهانی معاف کیږي لہذا قرآن مظلوم پرې نه کوي محجور پرې نه کوي مفسرانو ترجمه کړي دي د قرآن محجور شواني چاوي کې ایوا معنی دا چې قرآن تلاوت نه کوي قسم مو ته سړی سوچ وکي چې واقعي قرآن تلاوت نه دی کړي آفرین دغه بچي او باندې چې کم از کم قرآن تلاوت کوي پلارون رسدي پلارون باندې شاباس وی چې هغه بچي رسدي دلته قرآن سنټر ته ډیر داسې پلارون دي چې هغه انګلیش لینګویج ته اهمیت ورکوي 3-4 هزار میاشت داخلي هغه ته اهمیت ورکوي خو اما قرآن سنټر ته اهمیت نه ورکوي هغه 3000 ته آسانی دي خو نه 100 روپے و تا بوج دے لیشی برکائی دا مطلب دین نوریا شونه دے قرآن لمنی نوریا شونه دے موتا لہذا قیامت ریجی مو دے قرآن درې د شیشونه نی کسا مسجد دے چاوی کیو عالم دے اوی کیو مصحف دے هغه قرآن دے قیامت ریجی مو دے شکایت کی غیر ریجی مو ای زیران یو کله دے شاجی خیل دے هغه چې مجلس وو دا قرآن منبر باندې راخو تلاوت میکولو نو قرآن بالکل چوک چوک و دی و سیډیا شو کېدل وبالیا نو مایلا لکه څنګه صالح پیغمبر قوم معجزه و هغه ناقابه هغه اوخه و څو تا 3 میله اوخه و 3 میله اوخه صالح پیغمبر قوم ته خدای غرنه رو بسلا هغه سره زیاتای و فعقروا ناقته قرآن یې چاوي خپې کاټ کړلې اوخه نیمش پو سره فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين خدای زلزلې هغه ډېر طولانی بحث دی بهر حال زلزلې ویل هغوی خلک چونکې د خدای معجزې سره یې زیاتی وکړو مله موږ ته د خدای معجزې سره دا زیاتی کړی قرآن مو منبر باندې تا خیلو چوک چوک شی مله لکه څنګه صالح پیغمبر زیاتی کړی و اندیشون سره موږ ته دی کوو سل جمو کې بان کړي مله څه ساړه دی نه کېږي د قرآن څه سل جمو کې د بان کړی دی ویلي زړه به چوک شي چې راسه دوره د بان کړی دی جمو کې قرآن څه پاره دی قرآن دی پاره دی ورور څه تلاوت وکا قرآن دی پاره دی صرف قسم پاره نه دی صرف سوئچ بورډ پاره نه دی چې ګوډی کې دی په کور دی توریږي کم از کم ایوا صفه تلاوت کا ترجمه سره او دا ایمه تجربه اورا کومه صفات ته نن تلاوت کوي یو مطلب نه خلی سبا مغه صفه بیا تلاوت کا بل مطلب خلی بل سبا بیا تلاوت کا بل مطلب خلی قرآن دی معجزه لہذا قرآن مظلوم ما پرګو دی متروک ما کېږي چې تلاوت نه کوي یو تلاوت کوي دویم متروک کومه معنا ده چې عمل ور باندې نه کوي قرآن ټول عین دی قرآن ټول عین دی
ټول احکام دی ورکی چې قرآن کومې طریقې سره تو ته خیله دی ماغې طریقې سره عمل وکړي انشاءالله کامیاب یې که عمل دی نو کو صرف پڑھائی کوي تلاوت یا فایده مثلا ایتو سار کی دار دی یو مثال دی کوم بس خبرې ختموم مثلا ایتو سار کی دار دی روغللی متویل څه هوسه لکه څه دوایي تالی کا سات کی مار دی مو تالی کله پیناډول مو تالی کله اومنیډول پیراسیټامول دغه د سواخه سر د خشي اوس کته مسجد سهن کې منبرګاه سهن کې کینی بس جون سره صرف پیناډول یای میډیکل ته نه چی خلی نه ایتو سر کی دا قرآن څه ته ای څه دا کار وکا مغه وکا بیا ایتو هغه معنویات سسیخیږي قرآن ته دا کار ما کوا هغه ما کوا بیا تور سټیکیږي کته صرف لغلقای لسانی کې پوسنه یای عمل نه کې څه فائدہ نه لري ورورا لہذا قرآن د سره محجور پاتې نشي خصوصا استادان حواله سره کوم دوا دالته استادان دي هغه جاوید او هغه ظهور خدای دوی باندې رحم وکړه خدای دوی توفیقات کې نور اضافه وکړه امام سجاد علیه السلام یو خطبه ده هغه خطبه حقوق نه ورته ویل شي رساله حقوق نه ورته ویل شي هغه کې معلم یا انده حق خیال لري چې معلم ته باندې دا حق ده هغه ایب پټکا هغه تر پات نه چیږي هغه ته تیز خبره لا ترفع صوتک علیه حتی دا روایت هشته د اخلاقی عملی کی روایت موجوده څه شاګرد ته پکار دی چې استاد نه پورته आवाज کی خبره ونه کی ادب او احترام کی چوپ رغه نوس نه یو کی نه ني بهرحال دې ته څه باندې فرض دی او اخیری کې صرف دا یو شرعي مسله خو خیان دوته تاسو ته لغوي غوچوي تاسو ته یم څه هغه جل کې تاسو کې هغه جل کې چې هغه ان کولو ته عمر رسیدلې دی یو انونه پورته شوی دی هغه جرابي پکار دی چاوي صحیح شو جرابی چونکه دغه قدم چې کوم دی قدم کومه پاسه حصہ دی یو خدای لاندې تلای دی یو پاسه حصہ نه محرم نه پټاوله واجب دی دا شرعي حکم دی لہذا انو کولو نه یو دینه پورته څنګه بلیغ شي دی هغه پکور دی جرابی چي جرابونه بغیر مرچوي دی مو څوره عزت و الله رب العزت تاسو ته نور توفیق دیر که ان شاء الله قرآن پڑھوالی قرآن باندې عمل کولی و ایمو برادران جاوید حسین او ظهور ته نور توفیقات کی اضافه کا تاسو ټول مؤمنین خدای خپل حفظ و امان کی وسطا والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته